ضیاءالدین مولانا دستار بندی دی مبارک شاه ضیاءالدین مولانا دستار بندی دی مبارک شاه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ مصعب اشر چینل او زه یم ستاسو ورور مختیار ساګر. قدرمندو کتونکو، نن د خوشحالۍ په یو داسې موقع باندې موجود یم. ګرانو کتونکو، دا داسې یو شخصیت سره نن موجود یم دلته چې کم چې د خپل 8 کاله زندگی چې کم دنو هغه د علم په سفر کې وویسته، او ماشاءالله هغه چې کم دی هغه خپل د علم هغه سفر 8 کاله کم سفر چې هغه مکمل کو. نو خبره به کوو د مولانا ضیاءالدین قاري صاحب، هغه سره نن موجود یم. هغه راغلی ما کم چې هغه خپل د سفر چې کم دی هغه پوره کو او خپل کور کلي ته واپس راغی. هغه د مدرسه دارالقرآن رحیم آباد سوات کې چې کم دی نو هغه د 8 کاله خپل علم پوره کو او ماشاءالله اوس خپل کور کلي له راغلی دی. نو بالکل مرګرو دا یوازې د هغه دپاره او د هغه د خاندان دپاره نه، بلکې زموږ د ملخخیل کوټکي دپاره د یو فخر خبره ده چې ماشاءالله هغه خپل د زندګۍ دومره وخت چې کم دی هغه بهر وویست او هغه علم یې حاصل کړو. نو دا به زموږ انشاءالله چې زموږ د دې ټولې علاقې دپاره د یو خیر خبره وي. نو د هغه سره به نن د هغه د ژوند په حوالې سره هم خبرې کوو. د دې 8 کاله زندګي چې کوم هغه تېره کړه د علم په سفر کې، د هغې په حوالې سره به هم هغه سره خبرې کوو. د ټول ناول خو مولانا صاحب تاسو سره د دې نوي ژوند چې کوم سفر و د دې مبارکي وي او تاسو خاندان ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مختیار ساګر صاحب، تاسو ډېره شکریا ادا کوم. یو جهان مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت ویستو او دلته راغلئ. الله پاک دې ستاسو په دې قدمونو کې دا قدمونه په نیکو باندې بدل کړي. ډېره مننه، جزاکم الله. قاري صاحب، دا راته ووایه چې ستاسو د 8 کاله چې کومه زندګي وه ماشاءالله پوره زندګي ده، نو د دغه سفر په حوالې سره د ګرانو کتونکو ته ووایه چې آیا په دغه کې څنګه سختې په خلکو راځي او ما هر یو کس باندې چې دومره سختې تېرېږي نو خامخا دونه زندګي چې ده نو اکثر پکې کسان چې کوم هغه راتښتي هم. نو تاسو خپل د دې ژوند چې کوم د هغې په حوالې سره د ګرانو کتونکو ته ووایه د 8 کاله تاسو زندګي څنګه تېره کړه. مختیار ساګر صاحب، اصل کې خبره خو داسې ده چې علم کول چې دی نو دا زه به ووایم چې دا په نن سبا وخت کې ډېر ګران کار دی، ځکه چې نن سبا دا وخت داسې د فتنې دی. هر طرف ته پورپیتن زمانه ده، هر طرف ته ګوري فتنه ده. خو د الله پاک لاک شکر دی، ډېر د الله پاک ډېر زیات مشکور یم چې لکه په دې پورپیتن وخت په دې زمانه کې په ما باندې دومره لوی احسان وکړو. او زه دا علم چې دی نو دا زه یو احسان ګڼم که نه. او بل د دې علاقې والم زه ډېر زیات شکرګزار یم. ما له ډېر سپورټ هم راکړی دی، سبق په تلو کې دې زما مدد کړی دی، په مدرسه کې په تلو راتلو کې دې زما ډېر لوی سپورټ کړی دی. نو علم خو زما په نظر لکه آسان هم دی خو ګران ډېر زیات دی. په نن سبا زمانه کې بیا ډېر زیات ګران دی. د هغې وجه سره چې نن سبا که سړی وګوري په هر ځای کې ازادي ده، لکه د سکول ماحول ته سړی وګوري هغې کې هم ازادي ده، کالج، یونیورسټي، هاسټل وغیره. نو زموږ د مدرسو نظام سیسټم مکمل د دې هر څه نه اوټ دی، هغه بدل دی. د هغې وجه دا ده چې په دې کې ډېره زیاته سختي او چې کم کار درته وشي هغه به لازمي، په دې کې به ګپ شپ نه. بل زموږ د امتحانونو حساب کتاب هم داسې چې په هغې کې نقل نه یا بل وغیره نقلي مواد یا بل څه مدد دا به کې نه. نو زما په نظر ډېر ګران کار دی. خو دا خبره زه په دې نه کوم چې لکه دا ګران کار دی چې څوک دې نه کوي، خو الحمدلله اسان هم دی. د هغې وجه ده چې که څوک علم له راځي نو بالکل په دې کې هر سړی چلیدی شي، ځکه چې که په دې کې یو سړی په دواړو خپو شلي هغه هم علم کولی شي، که فرض که لاسونه یې کټي هغه هم علم کولی شي. چې صرف د دې ژبې نه سړي خبره ژبې د نعمت نه هغه خالي نه وي، نور هر قسم دا به کار دی چې خپل ماشومان چې دي هغو مدرسه کې وخت تېر کړي، بیا دغه سبانۍ دا ورځي نو دا هم د خوشحالۍ ډېره زیاته ډېره ښه ورځي که نه. د هغې وجه دا ده چې سړی علم وکړي، راشي خپلې علاقې ته، علاقې والې سپورټ کړي. د خپلې علاقې زه ډېر زیات شکرګزار یم. د هغې وجه دا چې زما پرون ډېر زیات سپورټ کړی دی. ما له هلته هم راغلي دي، ختم له هم راغلي دي. بیا زما هلته کې داسې وړوکې شان د روټۍ پروګرام هغې کې هم شریک شوي دي. بیا ما ته په روډ کې هم ولاړو، بیا زما په دې کلي کوڅه کې هم ولاړو، نن راله هم راغلي دي. هر ټایم زه د هغو ډېر زیات شکریا ادا کوم. ما سره داسې الفاظ نشته چې زه خپل کلي ملخخیل کوټکي د ټولو عوامو او خواصو زه په هغې باندې شکریا ادا کوم، او خاص کر ستاسو چې تاسو دومره قیمتي وخت وویستو دلته راغلئ. مهرباني. قاري صاحب، دا راته ووایه چې علم له د تګ هغه وخت درته یاد دی چې په خپله مرضۍ تللی وې یا مور او پلار لیږلی وي؟ بالکل مختیار صاحب، دا خبر راته یاده ده. په 2014 کې ما میټرک وکړو، بیا د هغې نه بعد زال پورې ډګري کالج کې په دې کې مې دغه وخت داخله، بیا والد صاحب او والدي بلکې ټول خاندان الحمدلله زموږ په دې خبره باندې متفق وو چې لکه
علم به کول غواړي. او بل زمونږ دا عادت دی چې دومره عمر د سره چې میټرک زمونږ په خاندان کې څوک هم وکړي نو هغه بیا مخکې ته چې دی مدرسې ته ځي. نو ما ته هم وویل چې لکه ته مدرسې ته ځي. زه الحمدلله په هغه ټایم زه ډېر زیات خوشحاله وم، حد نه زیات. خو چونکې خبره داسې وه چې زه کله مدرسې ته لاړم هغه ماحول ما ولیدو، هغه سختیانې ما ولیدې، هغه دلته کې چې موږ کوم خوشي ګرځېدل چې وو ځکه د سکول او دې ما تاسو ته خبر وکړه هغه زندګي جدا وه. او دې چې زه لاړم نو 2 میاشتې تقریبا زه ډېر زیات خوشحاله وم. بیا به زه پریشانه وم تر دې پورې چې لکه زه پکې کور ته پکې هم راغلی یم. خو الحمدلله د والد صاحب او د دو زما سره په دغه کې هېڅ ګنجایش نه و. څو پیرې زه کور ته راغلی یم دې پورې ما ته زما والد صاحب ویل دي چې کور ته به هله راځي چې کله دې دا سپین پټکی ورسره کړی. نو الحمدلله حق وشوه که نه زما زه خو هېڅ نه وم. نو ځکه چې موږ خو وخت هسې تېره کړی و د دې نه مخکې لکه موږ هسې ګرځېدلي وو، موږ ته د مدرسو څه پته وه، موږ ته د علماو څه پته وه، موږ ته د کتابونو څه پته وه. شکر الحمدلله دا هر څه هم هلته وپېژندل، هر څه هم ولیدل، په هر څه پوه شو. ماشاءالله. قاري صاحب دا راته ووایه تاسو سره پکې څونه ملګري وو هغه چې پرون فارغ شو او څنګه خپل ملګرو پسې خفه یې، ملګرو هغه اخرنۍ ورځې شپې څنګه تېرې کړې تاسو د یو بل سره؟ نو خبره خو داسې ده چې موږ په کلاس کې 20 کسان 20 ملګري وو او په دې 20 ملګرو کې موږ په دې کې زموږ سره د 10 کسان وو. په دې کې زموږ سره بیا زموږ د سوات ملګري ډېر وو. په هغې کې په سوات کې بیا لکه بهر چې کوم علاقې دي لکه مدین شو، بحرین شو، کالام شو، داسې موږ پکې 4 تنه د شنګلي وو الحمدلله، 2 د کوز الپورې د ډیرۍ د طرف وو، یو د امني د طرف وو، یو زه. خو لکه موږ دا احساس موږ ته نه دی شوی تر اوسه پورې په کلاس کې چې یا موږ ملګري وو یا موږ د علمي سفر ملګري وو. نه الحمدلله د رونو په شان. ځکه خو پرون چې لکه موږ جدا کېدو ډېر بل شانې کیفیت و. نو اصل کې د علم دا ورځ ډېره د خوشحالۍ، خو زه یم چې لکه دا 80% د خفګان او 20% د خوشحالۍ. نو لکه د ملګرو هغه جدایي او دا ډېره زیاته نه شو زغملی. بل استادان الحمدلله هغو دومره مینه راکړې، دومره یې سپورټ کړي چې د خپل بچو نه زیات یې زموږ خیال ساتلی. ډېر غټ غټ ګمانونه، ډېر غټ غټ یقینونه را باندې کړي دي. نو په استادانو پسې هم د حد نه زیات خفه ځکه داسې وخت بیا نه راځي. او بل د مدرسو دا داسې سیسټم چې مدرسې ته ته لاړې نو بس د هلکان چې دا بیا استادانو ته بچي او بچو ته خپل استادان بیا پلرونه ښکاري. ماشاءالله. قاري صاحب دا راته ووایه دغه سفر خو ماشاءالله ستاسو کمپلیټ شو، پوره شو اوس، نو مخې ته دې څه اراده ده، څه به کول غواړې؟ انشاءالله اراده خو مې دا ده چې خپل کور کلي کې کار شروع کړو ځکه زموږ علاقه داسې ده چې دا یو غریزه علاقه ده. بل دې ته د عالم، د ملا، د طالب، د مدرسې، د مکتب د دې لکه ضرورت ډېر دی که نه. نو انشاءالله زما خو مخې ته کوشش دا دی چې دلته کې به انشاءالله د علم مدرسه به کوله. انشاءالله زما مشر ورور دی مولانا زین العابدین دی، زموږ خاندان کې نور لوی لوی الحمدلله علما شته چې په شریکه د علم دا مدرسه دلته کوله. او زموږ دا بچي چې کوم اخوا دېخوا ګرځي دا به دلته کې راځي، موږ به سپورټ کوي، موږ به یې سپورټ کوو، مدرسه به یې دلته د علم بیا ښکته او مینګورې ته بل ځای ته د تلو څه ضرورت دی چې دلته کې مدرسه وي. نو انشاءالله دغې ته مې اراده ده. نور زموږ په خپله هم چې د کم دغه دلته کې زموږ مدرسې شته لکه د حفظ مدرسه هم شته الحمدلله، بازار کې هم ده، دلته په کور کې د بناتو مدرسه هم ده، په کور کې زما وراندار چلی، دلته په کور کې بیا ماښام کې د بنینو مدرسه هم ده، هغه په دې کې هم انشاءالله ټایم به اخلو. زما خو انشاءالله مقصد دا دی چې که څه میلاوېدل او که نه میلاوېدل یو کس به کښېنوم چې راځه قاعده درته یم او چې زما هغه علم چې دی هغه داسې بې ځایه لاړه نه شي. ماشاءالله. او د دې سره سره راته قاري صاحب دا هم ووایه چې ډېر والدین داسې دي چې هغه په خپلو بچو باندې چې کم دی نو هغه د دنیایي تعلیم چې دی هغه خو ورکوي او له بلکل ښه تعلیمونه پرې کوي، خو د دیني تعلیم نه چې کم دی هغو زیاتره ماشومان داسې چې هغه محرومه پاتې شي. هغه والدینو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ خو دا درخواست دی ټولو مسلمانانو ته کوم چې ما اوري که ټول نشي خپل یو بچی د کور نه راویستل پکار دي او هغه بچی چې په کم باندې ته فخر کوي. موږ اصل کې خلک مدرسې له هغه بچی ورکو چې د هغه یا سترګې کار نه کوي یا هغه کون ذهنی یا هغه چېرته تللی نه شي یا هغه په خپه معذوری. نه چې کم ښه بچی چې موږ چې دا موږ الله له ورکو نو د هغې سره به د معاشره مخې ته وچلېږي، د علماو قدر به سوا شي، نو علمي خبرې او دا په دې دنیا کې عام شي. نو چې دا نه یو ورځ ته ورځ د دنیاوي تعلیم پورته روان دی او علمي به ښکته روان دی، انشاءالله ښکته به نه راځي. خلک کوشش کوي خپل بچي راولي په مدرسو مدارسو کې داخلوي، خو چې موږ دا سوچ د ذهن نه وباسو نو انشاءالله دا هر څه به داسې کېږي. ماشاءالله. قاري صاحب پروګرام په آخره کې ماشاءالله تاسو خپل د ژوند په حوالې سره ټولې خبرې وکړې، خو د پروګرام په آخره کې ستا هغه ملګري چې تا سره په مدرسه کې وو هغو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ دا پروګرام ستاسو هغه هم ګوري او نور چې کوم
مرګري تاسو هغه ته هم کم پیغام ورکول غواړئ نو ورکولې؟ په اخره کې خو زه بیا ستاسو یو ځل بیا ډېره شکریا ادا کوم چې په دې دومره لږ وخت شارټ وخت او په دومره مصروفیاتو کې تاسو دلته راغلی او نور هغه ملګرو ته خو اصل کې موږ چې کله د مدرسې نه تلو نو زمونږ الحمدلله ټول ملګري داسې دي چې هغو سره غټې موبایل شته. دا غټې موبایل یوازې د دې لپاره نه دي چې دا د فیسبوک شکر الحمدلله موږ په دې باندې خپل هغه سبقونه او دا ټول موږ په دې غټو موبایلو باندې نو اولنۍ خبره خو ما خپلو ملګرو دا کړو چې هلکه که بیا میلاویږو نه خو یو بل به پرېږدو نه واټس اپ دا ګروپ په دې کې به میسیجونه کوو خبرې به کوو او لکه ډېر ګران کار دی چې موږ د یو بل نه جدا کېږو لکه هغه بالکل هغه وخت داسې و لکه یو قسمه ماتم و ډېر زیات ګران کار دی خو زه هغو له دا پیغام ورکوم چې په هر ځای کې الله یو ښاد آباد ساته او کوشش وکړئ چې مدارس آباد کړئ مساجد آباد کړئ او دنیا له ډېره توجه مه ورکوئ. زه د دنیاوي خلکو ته هم وایم چې لکه تاسو ټوله توجه د دین له ورکوئ او کم کسان چې دي هغه عام کسان دي او هغوی چې موږ مدرسې کې اوس نشو داخلېدی زموږ ټایم تللی نو الحمدلله زموږ اکابرونو د دیوبند لوی علماو خاص کر حضرت مولانا الیاس رحمه الله هغوی یو ترتیب راویستی دی یو کار راویستی دی یو ماډل یې پیش کړ دی دعوت تبلیغ په هغې کې 4 میاشتې دې ولګوي څوک چیله لګولی شي نو د هغې سره به د هغو هغه زندګي چې ده هغه په عمل کې راشي. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته مولانا صاحب ووایي چې که تاسو نور هیڅ نشئ کولی نو خپل ماشومان چې کوم دي نو یو ماشوم ته خامخا د دین لارې له ورکئ دې مدرسو له ورکئ چې هغه هم دغه شانتې دینداره شي او د هغه د لاسه بیا نورې علاقې ته خیر رسي. نو بالکل ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې قاري صاحب وکړي. نو ګرانو کتونکو دا زموږ نننی پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل کوربه مختیار ساګر له ورکړه اجازت تلوي الله پامان دستر بندی دی مبارک